مراد دینا علامات ته قیامت دي. نو د قیامت دغه ډومبۍ نشانی چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخیږي نو بیا د توبې دروازه بند شي، بیا د چا توبه نه قبليږي. نبی علیه السلام صحابه یو پیره د علامات قیامت تذکره کوله. نبی علیه السلام تو فرمایل چې تر هغه پورې قیامت نشي قائمېدلی تر څو چې لس نښې تاسو ونیوي. نو په هغې کې ډومبنۍ نښه دا یاده کړله چې کله نور دا د مغرب د طرف نه راوخیږي، او دویم یو لوګي هغه به چې کوم دی خور شي په دنیا کې، او دریم د حضرت عیسی علیه السلام نزول چې هغه به چې کوم دی نازل شي د شام په مشرقي چې کوم مناره ده د مسجد د دمشق چې کوم مغربي مناره ده، نو په هغې باندې به حضرت عیسی علیه السلام راکوش شي. بعضې روایتو کې دي چې د مازدیګر مونځ ټیم به وي او حضرت مهدي علیه السلام هغه به مونځ ته ور مخکې کېږي، عیسی علیه السلام به راشي، هغه به راروستو شي. نو عیسی علیه السلام به وایي نه ته مخکې شه، ته مونځ وکړه. نو امام مهدي صاحب به مونځ وکړي، عیسی علیه السلام پسې وروستو ودرېږي، د هغې نه وروستو بیا دي صفونه سموي. او بعضې روایتو کې دي راجح کول دا چې د سار مونځ به وي، د سار د مونځ ټیم به وي، او عیسی علیه السلام به د دمشق چې کوم جامع مسجد دی د هغې په مشرقي مناره باندې به راکوز شي، او د دوو پرشتو په اوږو باندې به یې لاسونه ایښي وي او په دغه مناره باندې به راکوز شي، او د سر نه به یې داسې اوبه څاڅي لکه سړي چې نوي غسل کړي وي د سر نه یې اوبه څاڅي دقه شان. د هغې نه وروستو بیا صفونه سمیږي، دجال به قتلېږي. عیسی علیه السلام نازلېدل. دغه رنګې دابة الارض دا یو ځناور دی، دا به راوځي او دا به ټول خلک ټاپه کي. د مسلمان په تندي باندې به مسلمان لیکي او د کافر په تندي باندې به کافر یعنی کاف لیکي. ټول خلک به دي سره به عصاوي همسا او مخر به ورسره. نو په مسلمان باندې مسلمان دغه په تندي لیکي او د کافر په تندي به کافر لیکي. دغه رنګ یاجوج ماجوج دا به راځي، دجال. نو دا ټول نښې دا لس نښې شوې. نو دا لس نښې نبي علیه السلام تر څو نوي واقعه شوې تر هغې پورې قیامت نه راځي. نو ړومبنۍ نښه دا نور دا د مغرب د طرف نه راختلي دي. نو حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې لیکلي دي چې د دغې ړومبنۍ نښې نه وروستو 120 ساله پورې به دنیا آباده وي، یعنی 120 سال پس به بیا قیامت واقع کېږي چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخیږي. نو دا به ړومبۍ نښه چې کوم دی ښکاره شي په غټو نشاناتو کې چې کوم غټې نشانات دي. نو د هغې نه پس به 120 سال پس چې کوم دی قیامت راځي، 120 ساله پورې به خلک دا ژوندي وي، دنیا به آباد وي. نو دا درې وړه صورتونه چې دي، نو په دې درې وړو صورتونو کې ایمان بیا معتبر نه دی. ړومبنۍ دا چې فرشته راشي د روح قبض کړي، نو د مرګ نه پس ټول خلک مسلمانان دي، خو بیا خو ایمان معتبر نه دی. ځکه او ایمان د دې وجې نه معتبر نه دی چې زموږ ایمان خو په غیب باندې دی، ایمان بالغیب معتبر دی. چې کله دی په ځنکدن کې فرشتې وویني یا په قبر کې فرشتې وویني، ایمان خو بیا بالغیب پاتې نه شو که نه، بیا خو د په سترګو باندې ولیدل، بیا ایمان قبول نه دی. دویم چې کله ځنکدن غرغره شروع شي، ځنکدن شروع شي، نو په دې صورت کې هم د ایمان بیا معتبر نه دی، ایمان نه قبلېږي، ځکه چې دی دغه ټایم کې د مرګ فرشتې وویني، نو ایمان بالغیب ختم شو، د په سترګو باندې ولیدل، اوس ایمان دی راوړي، نو د ایمان معتبر نه دی. او دریم قیامت کې خو آلریډي دا علامات قیامت چې کله ظاهر شي د توبې دروازه دا بند شي په دغه ټایم کې هم، ځکه چې د په خپله باندې د قیامت علامه ولیدله، چې ویلیدله نو اوس ایمان بالغیب پاتې نه شو، د ایمان بالمشاهده شو، او ایمان بالمشاهده معتبر نه دی، د ایمانو نه قبلېږي. نو الله په دې درې وړو صورتونو کې دته د ایمانو راوړل نفع نه ورکوي. د دې درې وړو صورتونو نه مخکې د ایمان نه وي راوړی او دې د دغې نه وروستو ایمان راوړي، د ایمان دته نفع نه ورکوي، یعنی ایمان معتبر نه دی. قل وفرمایه ورته انتظروا تاسو انتظار کوئ، انا منتظرون بېشکه موږ هم انتظار کوونکي یو.